ولې السلام علیکم ګران دوستانو دا وخت موږ په تسخیم کې یو په ترکیه استانبول کې په تسخیم علاقه باندې یو دا وخت او دا کوم سمندر چې تاسو ته ښکاري نو دې نه تاسو انجوای کوئ تقریبا د 15 میټر لپاره چې دی نو زه تاسو ته ښایم دا کښتۍ دي سمندري کښتۍ چې کومې دي او ډېره مزه ده غالبا د اختر موقع ده دا وخت باندې او خلک سیل سیلګریو ته راغلي ډېره مزه ترې اخلي د سیل نه او اختر انجوای کوي دا غټ سمندر دی تاسو ته ښکاري او هغه سمندر دی چې په کم زیات خلک تاسو اورېدلي ټول چې کم خلک مخکې ځي څوک انګلینډ ته ځي څوک یو ځي یو بل ځي ته ځي خو بهر علاقو ته ځي څوک پټ په څوک په ښکاره باندې خو دا هغه علاقه ده صحیح ده هغه سمندر دی چې خلک پکې مخکې مسافر پکې مخکې ځي په دې سمندر په دې کښتو کې ملګري به میسج یې مو کوي خو دوستانو دا وخت مونږ داسې رڼایي کیو چې مونږ ته میسج د چا په نظر کې نه راځي خو هسې تاسې انجوای یې کوئ بس دا وخت چې څومره میسج تاسو کوئ مونږ ته په دې وخت باندې کم کمنټ تاسو لیکئ مونږ یې نشو نشر کولی په وجه دا چې رڼا سیوا ده ستاسو میسج مونږ ته نه ښکاري مومن خلکو ته څه پیغام وایي د ترکیه په هکله د اختر شپې ورځې دي بس موږ هم انجوای کوو انجوای ته راغلي چکر ته راغلي الله خان دی موږ ټول انجوای چکر ته راغلي ښه به دا دنیا دا فقط پریشاني سړی خامل مقام مسافر دي ټول ملګري راوځي مجبوره انسان نه وو ټول ملګري پاتې کړی مګر انجوای د ترکیه اختر دې خوښ شو یا دې خوښ نه شو یار ما که دوستان تاسو د مومن خبر واورېدې چې ترکیه ډېره خوښه کړه او د ترکیه اختر یې لکه ډېر په درانه الفاظو کې ښې ورته ووایو که نه مومن دې ښځو ته ووایه چې ونه لګېده نن ښکته بیا به تاسو څه وکړل کوزېږي یار ورته ولې ویلې څه او که نه سمندر ته ونه لګوې تا بیا څه کړل او که نه اختر مو ښه ده تا پسې بیا څوک پېټ کړم دی چې درپسې رکوز به شي مه کوه که نه دغه شی دی دا کار دی ښه نه دی دا اوس ښې دي دا د سیټ ته ناست دي نو دا د اوبو نه لږې جدا دي په اوبه هم لېږي نو وچ ته به ولېږي لمدوالې نه به بېرته راچوتې